ډیرو معزز او محترم مسلمانانو نن یوه اسانه وظیفه درکول غواړم. سلام قولا من رب الرحیم، چې په دې کې سلامتیا د انسان دپاره د رب کریم د سیډه او دا آیات د سورت یاسین آیات دی. نو په دې آیات سره الله تعالی ستاسو هر قسم حاجت او بندش دفع کوي او حاجت پم پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات رحیم او کریم ذات دی، او په نبی مصطفی احمد مجتبی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود پاک. ډیرو معزز او محترم مسلمانانو، ستاسو د الله تعالی حاجت پوره کړي او مقاصد د الله تعالی ستاسو پوره کړي. او ستاسو په کورونو کې چې څونه مسافر دي کنه، هغه ټولو مسافرونه د الله تعالی راضي شي او هغه ټولو مسافر د الله تعالی باندې بیړۍ روانې کړي. تاسو چې په څه خوشحالیږئ الله تعالی ټولې خوشحالۍ درکړي، او په څه چې خفه کیږئ الله تعالی مو د هغې ټولو مرضونو مصیبتونو فتونو په خپل امن کې راوله. نن یو انتهایی اسانه وظیفه چې د سورت یاسین ده، نو په دې وظیفې کې الله تعالی ډیر حکمت ږدلی دی او برکت یې پکې ږدلی دی، ځکه دا آیات د سورت یاسین آیات دی او سورت یاسین په خپله د الله تعالی د کلام زړه دی. نو هر کله چې د زړه خبره په ټول وجود باندې غالبیږي، لکه د انسان زړه مثال فتور واله، نو زړه چې کومه خبره هغه تسلیم کی، نو ټول وجود ته د هغې اطلاع ورکي، سیګنل ورکي چې دې کار باندې هغه دارومدار او په دې کار باندې کار کول شروع کول پکار دي. لہذا چې زړه هم دا خبره تسلیموي چې زړه بادشاه دی د بدن، نو دا سورت یاسین هم بادشاه دی د ټول قرآن او زړه دی د ټول قرآن. نو چې زړه کومه خبره ومني او د الله تعالی په دربار کې زموږ دپاره سفارشي زړه وګرځي، انشاءالله چې الله تعالی به زموږ حاجت او مقصد پوره کوي. لہذا دا وظیفه تاسو د زړه د اخلاص وکئ او په پوره یقین او توجه سره یې وکئ. تاسو چې کم حاجت طلب کوئ او کم مقصد د الله تعالی نه غواړئ، هغه به په ګارنټۍ سره انشاءالله العزیز رب کریم پوره کوي. راځئ وظیفې سیټ ته چې وظیفه به څونه پیرې کوو او کم وخت به کوو. نو مسلمانان درونو بهترین وخت خو د تهجد دی، چې انسان تهجد په ټایم کې دا وظیفه وکړي. یو خو وظیفه بهترینه ده د سورت یاسین وظیفه ده، یعنی د سورت یاسین د آیات، او یو د تهجد ټایم دی چې الله تعالی دغه ټایم کې اواز کوي. څوک حاجت کوونکي شته چې حاجت پوره شي، څوک هغه بیمار شته چې صحت ورله ورکړی شي، لهذا د الله تعالی دربار نه دغه رنګې هغه نداګانې راځي. نو که دغه ټایم کې هم څوک نشي کولی، به د ماسخوتن د مانځه نه پس کله چې ټول خلک په آرام شي، ټول خلک اوده شي، ماشومان هم اوده شي، نارینه هم خپل کارونه ختم کړي، زنانه هم د کور کارونه ختم کړي، نو دغه ټایم کې به تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس تاسو دا وظیفه وکئ. وظیفه به څه رنګې کوئ؟ لومبی به ښه کامل اودس چارهدام وکئ، د هغې نه پس به 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ، چې په لومبي رکعت کې به قل یا ایها الکافرون صورت ووایئ، په 2م رکعت کې به تاسو قل هو الله احد صورت ووایئ. هر کله چې همدا ووي او نفل پوره شو، د هغې نه پس په تاسو په خپل ځای په دغې مصله باندې کښینئ، که جومات وي او که کور وي، تاسو به 11 پیرې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایئ. افضل درود ابراهیمی دی. دا دې دپاره چې دا وظیفه کامل درجې ته د الله تعالی په دربار کې حاضر شي او زموږ دپاره سفارشي شي. او بیا به 314 پیرې سلام قولا من رب الرحیم. هر کله چې یو پیره ته دا کلمه وي، نو دا نیت او مقصد به په زړه کې کړي چې الله زما دا حاجت او دا مقصد ته پوره کړي، دغه فلانکي مسئله د فاره کوم، دا فلانکۍ مسئله مې ختمه کړي. 314 پیرې به ته دا وظیفه کې، او 314 پیرې به سره دغه سوچ او دغه تمنا او د الله نه غوښتل کې. د هغې نه پس په 11 پیرې بیا په د دواړو جهانو په سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایئ. د هغې نه پس مسلمانان وروڼو د الله تعالی په دربار کې خپل چاچۍ اوچتې کړي، خپل دغه ګناهګار لاسونه به محتاج چوتوو او د الله په دربار کې به دا ارزو کوو یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین. ای ډېر زیات رحم کوونکیه ذاته، په ما رحم وکړه، په ما باندې هغه خپلې دروازې د وسعت او د رزق کوله وکړه، په ما باندې د پریشانو، د مصیبتونو، د بیمارو دروازې بندې کړه. مالک الله زما د زندگی د سکون او د عافیت والا وګرځولی که. او دا یوه دعا پکې خامخا د دې عجز دپاره غواړي چې الله د ده حاجات هم پوره کړي او الله موږ ته د دنیا او د آخرت عافیت راکړي. ګوره دا دعا نه ده، دا به ګوره نه هېروئ. ځکه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باره کې راځي، مفهوم یې داسې دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو یا رسول الله کو چېرته زه راپاڅمه تقریبا غالبا چې د لیلة القدر شپه یادوله، نو یا د الله رسوله زه کومه دعا ځان دپاره وغواړم؟ د دواړو جهانو سردار محمد عربي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای عایشه ته د دنیا او د آخرت د عافیت سوال کوه. اللهم انی اسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخره، چې الله ما ته د دنیا او د آخرت خیرونه او برکتونه راکړي، د دنیا او د آخرت د مصیبتونو او تکلیفونو نه مې وساتي. لہذا دا دوا به خامخا ځان دپاره د عافیت غواړئ، عافیت په دنیا هم غواړئ او د آخرت په هم غواړئ. عافیت دې ته وایي چې خیر او برکت، د دنیا خیر او برکت راکړي او د آخرت خیر او برکت راته راکړي. د دنیا د شر او فساد او د الله خپل غضب نه مې وساتي او په آخرت کې مې د خپل غضب او عذابونو نه او د غصې نه مې الله تعالی محفوظ کړي. لہذا دې وظیفې سره به ستاسو حاجت الله تعالی پوره کړي. الله تعالی ستاسو ټولو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی ستاسو تمام مسافرو نه ډېره ښکلې زندګي اوږده صحت او عافیت والا ورکړي. الله تعالی د هغه زنانو نکاحګونه وکړي د چا چې نکاحګانې ورسره پورندې شوي، هغه نوجوانانو الله تعالی ښکلې زندګي ورکړي چې د چا هم ودونه نه دي شوي، کاروبارونه یې نشته. الله تعالی د هغې نوجوانانو په ځوانو او په صحتونو کې برکت واچوي. جزاک الله خیر، احسن الجزا.